اردن کو پروګرام دین او دنیا کې تاسو ورور سلیمان شاه بالکل تاسو سره حاضر دی. ګورو چې د وخت کې مونږ سره فرست کال به د چاوي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سو خبرې کوي د کم زینا مفتی صاحب د چارسالې نه خبره کوم اړیک ته فقیرآباد باندې وکینم جی رورا سبا ویل غواړي. مفتی صاحب زما دا سوال لې چې یو سړی او دوی نظر ومني کنه چې زما دا کار الله په خیر وکړي او هغه وشي او دا هغه دیک په خو کنه هغه پیسې خاطر جمعه جوړیږي هغه کې ورکو دا نظر منلی که ارسه منلی نو هغه سیزو یا داغه پیسې صدقه بکی خو جمعه او مدرسې لدی نشي ورکول. دا به پردو غریبانانو لور کوي. اځه ښه ټیک شو. نظر دا په خپل بیان شو کولای کنه خپل بم نخوري خپل د نظر چې سي منلی هغه په خپلم نخوري او په خپل کورنه اهل او عیال بهم نخوري. شو ډېر مهرباني جی کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم جناب. څوک خبرې کوي د کم زینا؟ جیرو را سبا ویل غواړي. الله خوشاله کا. وعلیکم السلام. ډیر مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کم زینا؟ خبر منیر خان خبره کوم چې رستا سرفراز کې مردان جیرو را سبا ویل غواړي. بس زما خو ټول خلکو ته دا یو میسج دی او پیغام کوم چې د خپل پاک نه هر وخت وو په کم از کم یو دوه رکعات نفل خدای الله د رضا لپاره کوي چې خدای رحم وکړي. بالکل جی استغفار لپاره بالکل یو شی دا د الله د طرفه راځي کنه. جی جی وختیم یو وخت نو ورته په خپل کې څنګه چې جړا راغله چې تسبیح جی بالکل. نو دوره پیسې خو چې په دنیا کې پاتې شو او اصل دی خو اخرت کې کنه دنیا کې یو ملنګ دی خو اخرت کې ټول دا باچا دنیا چې د ارسنګ وی تیر بشي خو اخرت بیا همیشه وي. همیشه وي. اخرت ځان ته ټول غواړي دنیا خو پاتې کېدونکې ده. منیر خان ورور تاسو چې کم پیغام ورکړو ډیر بهترین او با اثر پیغام د الله د پیټول له عمل کولو توفیق ورکړي. امين. زما خو تاسو راغی چې هر وخت د الله نه پاتې استغفار کوي. تاسو دا کوم خبره وکړئ خبره دې راپاسه الله خوشاله کا. ډیر مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب څوک خبرې کوي د کم زینا؟ غلام نبی خبرې کوم چې خزانه شوګر. جی غلام نبی صاحب مونږ تاسو ته هر کله وایو الله می عزت او عزتمن شي جی. الله په عمر کې برکت واچو. مهرباني جی. سبا ویل غواړي. مفتی صاحب دا مونږ د جمعې منځو کنه جی. جی جی مونږ سره داسې سمرګری دي چې هغه جمعات نه روزي بیا دا شپږ رکعات سنت نه کوي. د دې باره کې لږ دغه وتاو کوي. دا شپږ رکعات سنت د جمعې په ورځ د فرض نه وروسته دام سنت مؤکد یعنی لازمی سنت دي. دا پرې خل چې دي نو دا خطر ده او عذاب به جوړیږي. ها جی بالکل. دا بس دغه ویل چې دا باز مرګ روزي زموږ سره او بیا دلته بس په خبرو شي هغه ته هیر شي هغه ونه کی کنه جی. جی جی بالکل. دې کې کوتاهی نه پکار. ها جی. او یو پروګرام جی په نکاح باندې یو پروګرام کوي جی. نکاح کې هم ډېرې خبرې تاسو څه وایئ چې لکه نکاح کې کم عنوان باندې؟ یاره جی بس اوس دا کم دا دغه چې راغلی دی چې نکاح کول نه دي پکار او بس فرینډشپ پکار دی. دا خلک دا خبرې کوي که نه. جی جی بالکل. دغه یوې مردارې ښځې ویلي و ملالۍ په دې لږ خبرې وکړئ چې خلکو دا بالکل. انشاءالله زه به کوشش کوم ټاپک ځان ته تیار کړم نو په دې باندې نیکسټ پروګرامونو کې یو شو به دې له ورکو. الله مې عزت وکړي جی. ډېر مننه جی کال کولو. الله حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ خبرې کوم دا تاسو اواز کې کوم دي چینل راځي او ټلیفون اواز نه راځي. جی جی مونږ به خپل خبره مخکې ورسو چې زمونږ ټلیفون اواز ولې نسی. به هر حال ټیک دی جی. تاسو خپل خبر وکړئ جی. تاسو راځي څو خبرې کوي د هغه اواز لکه سوال مونږ نور صحیح دی جی. تاسو خپل کس خبره بل وینو هغه وای زه به اوس دا خبره مخکې ورسوم. صحیح دی جی. الله خوشاله ک. ډیره مننه جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
خیر دی جی څوک خبره کوي د کم ځای نه صحیح دی جی زه دا خبره دویم کال هم په دې خبره باندې راغې زه دا خبره هغوی ته وړاندې کوم خپل منیجمنټ ته ټیک ده صحیح شو جی تاسو وورئ ډېره مننه جی کال کولو زمونږ اواز که سلمان شاه صاحب اوري یا زمونږ نور تکنیکی مرستیال اوري نو هغوی ته زه دا درخواست کوم چې زمونږ د ټلیفون والا مایک چې دی نو هغه کار نه کوي زه هغوی سره اوس په دې باندې خبره کوم السلام علیکم السلام علیکم هلو د دوی आवाज معذرت سره کټ کیږي پته نه لګي زما سلمان شاه را روان دی او دې وخت کې تاسو کیمرا کې او به وینئ ویډیو کې زما سلمان شاه راغی هغه به زموږ دا مسله حل کی چې دا مایک دا کال والا مایک کم یو دی تھرد د زما خیال بالکل دی لګ आवाजو کې دی کې به فرقي ګورو چې دې وخت کې موږ سره په لاین باندې څوک دی سبا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مازلی رور څنګه یې صحت هم ښه دی د الله پاک رحم او کرم دې سلمان شاه تم سلام کوم بالکل جی حاضر دی بس تاسو سلام یې واورېده خدا دې چې आवाज اوسه پورې نه راځي په ریډیو باندې جی جی اوس به تاسو اوس راته وایي تاسو که اورئ نو आवाज څنګه شوس ښه جی اوس الو خجی ښه بس دا د سلمان شاه صاحب برکات دی الله دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي مولانا صاحب د سلمان شاه هم دعاګانې کوي سپیشل یاد ساتي ګوره مونږ ته خو یاد دی او زمونږ خو نورې چشمان دی مونږ نه نیریږي الله د پرمختګ وکړي الله ول نورم ترقي او الله ول ژوند ورکړي الله دې هره خوشحالي د دوی او زمونږ د ټولو اوریدونکو مقدر وګرځي ډېر خوږ سړی دی بېشکه ګلورین دی او شیرین دی مونږ ته ګورئ ماشاءالله ماشاءالله دته خو مونږ او ته پسخولو غیبته پیدا شوه او وایم خیره چې تحصیل ورته مونږ پیش کوو ګورئ جی جی بالکل الله خوشحاله مازلی رور څه به ویل غواړئ مولانا صاحب جی جی تاسو نه کولو که نه جی دا اصل کې دومره غټه مثلا نه خو عامه مسله ده که نه جی اکثر په دې کورونو کې دا خلک یو څیز پوښتي که نه او د سبزی والا ښه نو دې په دې کور کې یاره دا ترکارۍ نه بدلې ډېر دام نه ده خو مونږ ګاونډیان نه راواخلئ که نه څه راوالې چې ګاونډیان نه راواخلي یاره د پاچا سره بدله کوي که نه او تاسو به دا په خپل هم کتلې عامه خبره ده جی جی بالکل نو چې آیا دا په ناشکرۍ کې راځي که دا څنګه چلې دا جایز دي که نه جی نه دا په ناشکرۍ کې نه راځي او دا عمل جایز دی کلي کې چې یو بل سره اتفاق اتحادي او داسې څوک کوي نه بالکل خیر دی کوي دی په دې څه ممانعت نه دی راغلی او که بیا کلي کې ونه کړي او کور کې پخه شو بیا استعمال نه شي نو بیا هم خیر دی یو څیز پوخ شو کور کې د چا خوښ نو وې نه خوړو نو هم خیر دی دا نه چې دی به خامخا دا خوري ګنې ګناهګارېږي نه لکه اصل کې مسله هغې باندې خرچه شوي که نه بالکل جی نو ضایع کېږي خو نه که نه بیا هم کور کې پروت دی او بس نه یا سپک ورته بنده نه ګوري غورځوي یې نه نو دا خیر دی او بله مسله دا د یو کس دی چې یو جومات کې اودس وکړو که نه جی اودس یې په یو جومات کې او بیا بل جومات ته مانځل لاړ چې دا جایز دي که ناجایز دي نو که د مونځ په ټیم باندې هم په دغه جومات کې اودس چاردام کړی او دغلته اذان شوی دی نو بل جومات ته تلل مکروه دي او که نه د وخته مثال د سارې داسې غرمه کچه غرمه کې 11 بجو کې جومات باندې تېرېده اودس چاردام وکړو بل جومات باندې د ماسپښین مونځ له ورغې او ویې کړو نو خیر دا جایز دي لکه ما داسې کتلي دي چې یاره یو رکعت تللی دي که نه جی او دغلته اودس وکړي او یاره ما نه خو رکعت دوه لاړو زه به بل جومات ته ځم نو داسې نه دي په کار هم په دې خپل جومات کې که رکعت دوتې تلي نو هم جمع سره ودرېدل په کار دي لکه اخري قیدي پورې بالکل همدغه جمع کې دې شریک شي ها مولانا صاحب الله دې ژوند درکړه بس سلمان شاه ته بیا هم سلام کوم ټول مې ته ټولې باندې سلام د الله وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب خپل ریډیو لږ بند کړئ هلو خبره اورم تاسو خپل خبر وکړئ خبره دا ده چې هیڅ تړلي تړي د مازدیګر او یو رکعت شوي ښه هغه یو رکعت تېر شوي سره یعنې
بیا دې سلام استاد چړي دې ویلي سلام واړی دا چې یو رکعت وته پاتې دی دغه دوران کې سلام استاد سره واړی او ها غني په توګه چې کنه سلام استاد ایر وته بالکل نو د دې کفر د مال دا چې کارو کې هغه سلام واړی د خبرې نه کړي او دې بیا سجده صحو وکړي او کینی چې کله وته یاد شي او فورن پاسې د مونږ کې څه خبرې نه دی کړي د مونږ سلام اړولو نه پسو څه خبرې نه دی کړي په پښتو ژبه کې دوایم نه دا کړي او د قبلې نه سینم نه د ګرځولې نه دی فورن پاسي او دغه باقی مونږ دی او کی او اخر کې سجده سهو دی او کی نو خیر دی حاجی بس دغه شانتي دغه تاسو وکولو ما سره غاټ شو صحیح دی جی بس په دغه عملو کې ډیره مننه جی السلام علیکم السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه جی جی سبا ویل غواړی اواز تاسو راځي خبر وکې اوس افیر کې دی نشي که تاسو سره زما موبایل نمبر نو بیا بل ټایم راته کال وکې نشتا تاسو ټلیفون کټ کې نو زه تاسو ته بیا نمبر ویم ټیک ده ځان سره ولیکې خو دې وخت کې به کال نه کوئ صحیح دی جی زه تاسو ته ویم صحیح ده زما ټلیفون نمبر 0312 شو بیا 9392 یعنی 0312 93 92 338 دا زما ټلیفون نمبر دی ګور چې موږ سره په لاین څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي کاشا هوا ګل پلاړې او کاشا څنګه ګل خی خیر دی بالکل بیبي خدا خوای کنه نور حالات خدي ګرمه کې ډیر مگر زګوري ښا نور هوسشتا نه ان شاء الله زه خو دعا کوم او بیبي ته وې چې تم مونږ ته دعا کې مونږ ستا بچي وې بابا ته هم دعا کوم تاسو ټول ته دعا کوم ښا الله دې کامیاب کا ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب څنګه یې صحت مزاج مخه دی الله وحده الله هم تاسو خیر جی مهرباني جی الله احسان دې سب ویل غواړي ځان خبرې کوم د پلان ختم هلو نه جی جی شاعران صاحب سب ویل غواړي او ویل خدای غواړم چې څنګه بلو چلو چې ټکر باندې اسلام آباد ته دي جی جی انت چې موږ لاړو نو ته بیا موږ تکرانه مونږ نو آیا چې نو دې ته پاس ټکر باندې تاسو لاړ ته بیا مو په اراده وی کنه ورځ په دوه پاتو ها نو فاصله کې بیا چې بیا پای کې تکرانه مونږ دا 78 کیلومتر فاصله چې وی نو دغه سړی مسافر دی او کدی چکر لذي که ضروری کار لذي که غیر ضروری کار لذي یوی ورځی لذي که دوه ورځو لذي او که دیار لسو سور لسو ورځو لذي دی به مسافری چې ال تلاړو نه دی به سفرانه مونږ کوي لکه ال تاسو ورځې تیرې دي کنه دوه ورځې تیرې درې ورځې تیرې یا به سفرانه او د 15 لسونه راکم چې سونه ورځې تیرې نو دی به مسافری قصر بکای ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کم زینا فرمانه د خبرې کوم د پلان خسته خیر جی جی سبا ویل غواړي یی کار مې دا زموږ معصومه ده بنځله سکار ده خاجي ښا اپیلیپسي مریض ده او دماغ یې کمزوري د سم مریض ده بالکل نه کوي ټول څه دې لپاره دې څه کوم دي زه پېنه شوم چې تاسو وی د سم مریض ده نو هغه ټکی باندې پېنه شوم ای اپیلیپسي مرض دی دا سم مرض دی زه خو نه پیژنم دا چې مرګي وته پښتو کډو مرګي وته خاجي ښا نو مرګو والا بنده چې نو هغه بیا عقلمن وی لکه لیونی نه وی نو کدوی باندې د الله د احکام او د مسلې ته پوس کوي نو د الله احکام بلوغ سره په دوی لازمیږي بالکل او ټیک شو جی
مونږ بیخي نه کوي، مونږ ته ډېر زیات ستړي شو، ډېره کاهله ده، څه ورسره وکړو؟ بس په طریقه باندې پوهې کې تربیت ولا ښکلو کې مور ته ولوي چې خواري وسرو کې ان شاء الله پی بشي په شی وس پاغشتو باندې کله ګوډه ولا روړ لالچ ورکا کله ټاپیانو لالچ په دې طریقه باندې واړه خلک په منځونو راړي. ډیر مننه جی کال کولو. السلام علیکم. تاسو جی دا आवाज ډیر زیات سلو راغی، زه پې نشم چې تاسو څه ویل. ٹھیک شو جی، تاسو هغه وخت چې کال کړو تاسو وره صحیح ده 0312 دی نو دی وی چې انګلیش کې راته وایي نو 0312939238 یو ځل بیا ویم 0312939238 دا زما موبایل نمبر دی. تاسو که د چا سم مسائل وي نو هغه دی وخت کې ما سره انیر راتلی شي، هغه خبره کولی شي، او که د چا داسې سم مسائل وي چې هغه نارینه وي که زنانه خو د هغوی ځان له ما سره خبره کول غواړي نو هغوی ته به زه درخواست وکړم چې کوم نمبر مې ویلی دی نو په دې باندې مې ستومانه نه کې ما نمبر وی ستاسو سره د ښېګړې دپاره نو د خپل خوب خیال بم ساتئ، زما د آرام خیال بم ساتئ، او په خپله چې مونځ او دس کوئ نو دغه شان زم مصروفه یم، مونځ او دس یا درسونه به مې وي نو زما نو مصروفیات او د خپلو مصروفیاتو خیال کوئ. او کم خلک چې میسیج کولی شي نو هغوی له پکار چې د کال نه مخکې لږ میسیج وکړي چې یاره زه کال وکړم که نه، که ما جواب ورکړو کال دې وکړي او که نه جواب مې ورنه کړو نو بیا دی بل ټیم وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ سید حماد علی شاه. حماد علی شاه بچا څنګه یې؟ صحت مزاج مو ښه دی؟ ښه جی، بالکل دعاګانې الحمدلله. بس هغه روزو کې هم تقریبا دغه کوو تاسو بالکل جی روزه کې خشته پروګرام او جی بس هغه د روزې سره خاص ونو دا موږ غوښتو سره ریکوست کوو یا د دې چې کوم مینجمنت دی ته ریکوست کوو چې دا څه هفته کې خو یو ورځ ورکوي د دې نه علاوه. بالکل دا خبره به زه سلمان شاه سره ډسکس کوم، هغه به ما ته ووایي ان شاء الله. بالکل جی. تاسو هم دې دا کوو چې جی علم لکه دا مسجد یو خپل علم دی هغه نه وي جی جی او بل علم هغه وخت موجود وي او یو بل امي سړی مخکې چې هغه جمع ورکوي نو دا کم علم چې موجود دی پرې دغه کې جمع کې نو آیا دې مونځ کېږي یا دنه د امي نه پکار دی چې دې مخکې چې علم ستو دې مخکې کېږي او جمع ورکوي او هغه ته پته وي چې دا علم دی. سوال ختم شو؟ جواب وره جی. جواب دار د دې مسلې که امام صاحب چرته د خاص ضرورت په بنیاد د جمعات نه وته او دغه وخت کې یو الک یو نوجوان یا یو مشر بنده نائب کو چې الک ز بنې ما زما په ځای ته جمع وکا نو دغه چې کوم مقرر کو نو دی به اوس جمع وکي کدی عالم نم دی نو د جمع افضل ده که شاته او پسې ملمنو کې یو عالم ولاړی نو عموم د عالم په ځای دغه کم چې بے علم امام مقرر کړی دی نو دغه امام د مخې دا به افضلی. تاسو مسله حل شو؟ ډیره مننه جی کال کولو. الله خوشاله کا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خورې څوک خبرې کوي؟ جی جی څه به ویل غواړئ؟ دا نمبر لک په اصل نه پورې مولي کو هانتیا او پس لک نور وای او دوا ده نه غواړو. ٹھیک ده جی. ما پکې 98 پورې تاسو لیکو خو 98 پکې نه راځي چې ته بل چاته رنګو نه کې جی. زه ته دا نمبر دوباره وایم صحیح ده؟ ها جی. ډیره مننه جی. 0312 93 92 338 دا خلک په دې خطا شي وی چې غني 98 پورې مولي کاغه 38 وی نو 0312 93 92 338 0312939238 دا زما نمبر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ سلام علیکم د کولاډر نه. تاسو ښه؟ بالکل خیریت ته. روره څه به ویل غواړئ؟ یاره جی زمونږ دا سوال لیمو چې تاسو د استطلاعي باره کې خبر او کوم چې د حکومت داړه
دا څه شی دی؟ دا راکمې چې بیمه چې ورته وي سټ لایف جی جی انشورنس کمپنۍ چې کومې او دې باره کې تاسو وایي دا جی ایس بي ما دې باره کې څه سټډي نه راکړی او نه پیژنم دا، نو ما ته پته نه لګي. بلې داسې عالم نه تپوس کې چې هغه دې باره کې مطالعه کړي یا د دې په اصولو باندې خبرې نه، هغه بیا جواب کولی شي چې جایز دی که ناجایز دی. ډېره مننه جي کال کولو. السلام علیکم. جی خورې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی در ادم خیل نه څه به ویل غواړئ؟ او جی کم مانځه کې که د نارینه که زنانه وي خو د امتیازو یو شان مسله وي چې هغه امتیازي نه ساریږي، نو دوی چې کپړې پلیتې شي نو دې هر مونځ ته به دوی دغه شلوار بدلی. بالکل جی همدغه مسله ده. دعا به کوئ چې الله پاک صحت هم درکړي او نور همدغه شان هر مانځه ته بل صفا پرتوګ شلوار به استعمالوئ. هغه ستاسو خوښه خو کوم ځای چې پلیت شي هغه وینځل او یا چې دی نو د سره بل دغه شلوار لرکول بل استعمالول. الله دې صحت کامله عاجله نیک عمل لپاره درکړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ خبرې کوم څه ورسره جی رو رسه به ویل غواړئ؟ د بلې عالم باره کې معلومات وو د ذاکر الله چینل سره په نت باندې ډېر خبرې اترې باسونه پکې دې باره کې معلومات راغلي. څوک څوک یادوي؟ ذاکر نایک. ٹھیک شو جی. تاسو ذاکر نایک حواله سره معلومات کوي نو ډاکټر ذاکر نایک زمونږ د عوامو ډیر زیات خوښ دی، خو په خپل باندې ډاکټر ذاکر نایک ډاکټر هم دی، ذاکر هم دی، نایک هم دی. جی تفصیلی خبره څه کوي لکه دا موبایل بند وو. ٹھیک د تاسو موبایل بند کې هغه ډاکټر هم دی، ذاکر هم دی او نایک هم دی، خو عالم نه دی. د چې دی نو پی ایچ ډی اسلامیات دی یا به عربي وز دغه معنی ایر دی، خو بهرحال پی ایچ ډی دی نو اسلامیات کې وای غالبا نور عالم مستند نه دی. کوم چې زمونږ علما مستند او مدلل عالمان وي هغه داسې نه دی. بهرحال په دې باندې زمونږ عوام ډیر غوسه کیږي چې ته وایې چې ډاکټر ذاکر نایک عالم نه دی او یا په صحیح لار باندې نه دی، نو په دې باندې غوسه کیږي. خو د دې دا مطلب شو چې دا عوام دا نه غواړي چې د الله رضا کومه ده، عوام دا غواړي چې په خپل څه خوښي چې باغې عمل وکړي. نو که څوک د الله رضا پکې وي، للهیت پکې وي یا د الله یره پکې وي، نو هغه خلک د په دې باندې غور وکړي چې ډاکټر ذاکر نایک تبصره رااله نو دا ښه سړی نه دی. زمونږه د دیوبند چې کم یا د نور مکتب فکر کم علماء کرام دي اغوی دا علم نګنی او د دنه دین اسلام ته نقصان دی. او زه تاسو ته وایم زیات تر د ټایم کراچۍ کې تیر کړو، بیا اوس پته نه چې کم ځای بوي، خو زمونږه د کم ځای کې چې دی اوسېدلې دی او کوم خلکو د طلاق حواله سره د دنه فتوا غوښتل، د دنه مسلې ته پوس کړی دی او خلکو په عمل کړی دی، نو هغه خلک ټول په زنا کې د مبتلا کړی دي. د دې د عقیده ده چې طلاق په یو ځای کې سلط ځله طلاق ویل شي، په یو مجلس کې یو سړی غوسه شو سل ځله طلاق وی دا یو طلاق دی، حالانکه دا د علماو په نظام متفق فیه مسله ده چې په یو مجلس کې سل طلاق شو نو درې طلاق خامخا واقع شو او دا درې کم د انسان په سر لعنتونه راغلل، درې کم سل طلاقونه دغه طلاق نشو، دا په دې سړی باندې لعنتونه راغلل. نو مطلب دا دی چې درې طلاق په یو مجلس کې واقع کیږي، په دې کې اختلاف نشته، خو چې کوم خلکو ویلي چې دا درې طلاق یو طلاق دی نو دا د شیعاګانو عقیده ده. لہذا ډاکټر ذاکر نایک ډیر خلک په زنا کې مبتلا کړي دي. الله دې ته ټولو ته امن او نجات ورکړي. فتنه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو
جی اردوونکو تاسو چې کله کال کوئ نو مهرباني وکړئ خپل موبایل ته به ډېره زیاته توجه کوئ او بیا چې تاسو کلم کال کوئ نو د خپل بیلنس له خیال ساتئ چې تاسو سره بیلنس برابر وي چې تاسو مسله پوره دلته بیان شي او بیا یې زه تاسو ته جواب تسلی بخش درکم. دې نه علاوه چې کلم کال کوئ نو داسې ځای کې ودرېږئ چې هلته ستاسو د موبایل سیګنل یې پوره وي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خیر؟ خیر دی جی څوک خبرې کوئ؟ شفیع الله خبرې کوم د کمشلمان نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ لکه دا طلاق ډېر عام دي. ستا تصدیق خبره وکړه په هغه کې د طلاق څنګه لویږي. لکه نن سبا معاشره کې طلاق ډېر عام دي. بس هسې وایي چې په ما طلاق یې زه په ما طلاق یې مثال کې تر پر مثال ورکړې ته په ما باندې پلان کوي غوندې. او نو ته څه ویل غواړې؟ سوال دې څه دی؟ سوال مې دا چې طلاق څو سره لویږي، شرطونو سره لویږي او څنګه لویږي څه حساب دی؟ تاسو لږ واضح ګوره. طلاق دومره سیریس مسله وي چې ته یو ځل ووایې زه به درنه په دویم ځل اورم، دوه ځله ووایې په درېیم ځل بیا اورم. زه وایم چې زه داسې جواب وکړم چې هغې نه فتنه خوره نه شي. ته راته واضحه سوال ووایه. واضح سوال دی چې بروز د موږ سره په کلي کې یو داسې کارو چې په لږه د سړي سره ښځې جګړه راغله او دو تفرینه وایي زه په ما طلاق کوي او لکه اوس هم ساتي. ښه بس اوس هم ساتي لکه اوس هم ورته ناسته. تاسو ریډیو اورئ زه جواب در کوم. صحیح. بعضې خلک یې هغوی د خپلې مسلې په ځای د کلي د مسلو ذمهواري هم اخیستلي وي او حالان کې دا ورته چا نه ویلی چې لاړ شي او ته چا نه تپوس وکړه. خو بهرحال د خلکو خپل یو شوق او جذبه وي، ولوله وي او یو احساس وي چې هغوی د پردي کلي د خلکو د مسایلو باره کې هم تپوس کوي. خو بهرحال د دوی سوال دا دی یو سړی غوسه شو ښځې سره جنګ یې وکړو، په جنګ کې ورته ته په ما طلاق یې نو چې څو طلاق یې ویلي وي نو هغه مره طلاقه به واقع شوي وي. که یو طلاق یې ښځې له ورکړي نو دې سړي ته په یو طلاق باندې د کور روان نه دی. دی به د ښځې سره یو ځای کور جوړ کړي او دی د خفګان نه کوي. دی د صرف دومره وي چې ما غلطۍ کړې دی زه رجوع کوم واپس. نو ده ته به بیا پر اکاونټ کې 2 طلاقه باقي پاتې شي او د دغې ښځې سره زندګي تېرېدل بیا جایز دي، خو په شرط د دې چې دی به بیا خیال ساتي، بیا به د طلاق الفاظ نه وایي. السلام علیکم. جی جی دا ما د ګردو نصیب چې خو ډاکټران یې چې په دې علاج وکړه دا به تو ګردې ختم شي، زندګي به ختم شي. یا زه دې علاج کولی شم چې دا ختم شي دا تکلیف نشي؟ د ډاکټرانو نه مشوره اخله د خپلو بیمارو د تکلیفونو باره کې چې هغوی د ته کومه رایې درکړي په هغې عمل کول پکار دي. بابا مې چې نام د خودکشي کې رانشي نه خودکشي کې نه راځي. یو مریض د ځان علاج کوي او په هغه علاج کې وفات شي نو دا خودکشي نه ده. ښه وکړه علاج وکړې او بیا چې ډاکټر درته څه وي هغه عمل وکړې. ټیک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ما یو ځل بیا به ووایم چې تاسو کلم کال کوئ نو خپل موبایل ته پوره توجه کوئ، د خپل بیلنس خیال ساتئ، هغه ځای نه کال کوئ چې کوم ځای ستاسو موبایل ته سیګنل برابر وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ خادم شاه خبرې کوم. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ ستاسو اواز سلو دی که لږ واضح او په تیز اواز د خبرو وکړه زه به پې پېښم. جی جی د مومند ایجنسۍ نه به ته چېرته ځې؟ او نو یو به د وطن اصلي شي بل به د وطن اقامت شي، په دواړو کې به پوره مونځ کې او د یو ځای نه چې بل ځای ته ځې نو په لار لار کې به صفرانه مونځ کې. ما تاسو له مسلې جواب درکړه که تاسو ته خیال کړي دغې باندې عمل وکړئ. السلام علیکم. جی اردن کو زمونږه د پروګرام ټایم عموم سر ته رسیدلی دی. مونږ سره بس باقي تقریبا 15 منټه پاتې دي نو په دې کې
ګورو به چې څومره ډېر کال زمونږ واغېستل او څومره ډېر مسایل مونږ تاسو ته ووي، نو دا به ښه وي زما لپاره د ثواب او ستاسو لپاره د پوهې او د علم او د زده کړې. نو تاسو خپل ټلیفون نمبر زمونږ یاد ساتئ، 6515 زمونږ ټلیفون نمبر دی او دې وخت کې زما موبایل هم ماته مخامخ پروت دی، په هغې باندې بې شمېره کال راځي، یو کال کټ کېږي بل راځي، بل کټ کېږي بل راځي. یاره چې نی نو روغ دې وخت کې د 4-5 منټه کې به 10-12 ځله کال راغلي او سوال او جواب چې کم نشست نو هغې کې 40-50 ځله به کال راغلي وي. خو زه دغه موبایل نشم ریسیو کولی، زه ستاسو کم چې 6515 دی په هغې باندې تاسو ته اویلیبل یم، تاسو په هغې باندې بالکل راتلی شئ. ستاسو د مسایلو دپاره ستاسو ورور سلیمان شاه ناست دی. که څوک داسې وي چې هغوی دا مسایل اورېدل غواړي خو څه د وجې نه د بجلۍ د نشتي د وجې نه یا د خوب دا ټایم داسې دی د خوب د آرام دی، نو که د هغوی په څه عذر باندې پاتې شوي وي نو هغوی ته به زه دا یو خوشخبري ورکوم چې زمونږ دا کم بیان وي FM 93 ریډیو دلبر کې او یا ورسره کم سوال او جواب نشست وي نو دا تاسو په یوټیوب چینل باندې براه راست هم کتلی شئ او ویډیو شکل کې تاسو بالکل ماته کتلی شئ او دا پروګرام تاسو لیدلی شئ چې څه سوال وي څه جواب وي یا کم عنوان باندې بیان وي هغه ټول تاسو ملاحظه کولی شئ. یوټیوب چینل تاسو ته به ووایم او دا یو ریکویسټ به وکړم چې تاسو خامخا یوټیوب چینل باندې وزټ وکړئ. زمونږ چینل نوم دی څنګه چې پروګرام کې دین او دنیا زمونږ د FM 93 په دې ځای کې زمونږ دا یو نوم دی د ریډیو دلبر په دې پروګرامز کې دین او دنیا، نو داسې تاسو په یوټیوب کې دین او دنیا سرچ کړئ. دین او دنیا کې زما आवाज به تاسو ته راشي یا زما که چا داسې ملاقات شوي وي څوک هم پیژني نو هغوی بیا په شکل هم پیژني نو هغوی ته اسانه وي. خو بهرحال دین او دنیا سرچ کړئ چې تاسو راواړو چینل د تراغي نو په هغې کې بیا تاسو دا کم چې لیټسټ بیانات وي هغه هم کتی شئ، کم چې زاړه بیانات وي هغه هم کتی شئ، کم چې سوال او جواب وي هغه هم کتلی شئ، کم چې روزه کې سوال جواب نشست به روزانه هغه هم کتی شئ. نو هغه تاسو دین او دنیا سرچ کړئ چې کله دین او دنیا چینل تاسو ته راغی نو ریکویسټ مې دا کو چې تاسو به هغه سبسکرایب کړئ، بیل آیکن به تاسو په نوټیفیکیشن به په آل باندې کلیک کړئ. ګورو چې دې وخت کې موږ سره په لاین باندې څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب څنګه یې؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ د کولاډیر نه جواب خبرې کوم په زیردیز دی. جی رو را څه به ویل غواړي؟ بس دعاګانې راته کوي جی. الله دې خیر درکړي، الله دې کامیابی درکړي. امین امین. او تاسو ته سپیشل سلام. وعلیکم سلام. الله دې ډېر کامیاب کړي. الله حافظ. الله حافظ. زمونږ دغه اخیری کال ما واغشته او زمونږ پروګرام ټایم ختم دی نو یو څو نمونه مې ځان ته لیکلي دي هغه نمونه به تاسو سره شریک کما. نوی دادا هغه وایي چې یاره زمونږ ما د پاره دعا وکړه، رور مې دی هغه د پاره دعا وکړه، خاوند د پاره مې دعا وکړه. الله پاک دې د الله هر قسمه خیر او برکت او خوشحالي درکړي. سندس د رزړو نه هغه پروګرام ستاینه کوي او دعا درخواست نو وایي چې په سترګه مې غلون کې دی الله پاک دې صحت درکړي. سایره خور مې دا هغه پروګرام کې شرکت کړی دی او د دعا درخواست کوي، بیمار د شوګر تکلیف یې دی الله دې ورله صحت ورکړي. زمونږ یو لیسنرز کې زمونږ پرمننټ چې کم اوریدونکي دی افسر علي د هغوی والد محترم پرون وفات شوی، زه خپله جنازې لم تللی وم خو بهرحال هغې ته دعا وکړئ چې الله پاک ورله د زړه صبر ورکړي او کم درد ورته رسېدلی دی د دې عوض او بدلې دی الله ورکړي. والد محترم دی الله قبر ګلو ګلزار کړي. بله یوه خور د سنا هغه پروګرام کې شرکت کړی دی، ډیره مننه سنا خور. بله یوه خور د طاهره هغه وایي چې یاره د بیماری په دوران کې زنانه قرآن لولي نو دا څنګه دي؟ نو د بیماری دوران کې د قرآن تلاوت زنانو دپاره جایز نه وي، البته داسې آیات چې هغه به طور وظیفه څوک لولي لکه آیت الکرسی حدیث کې راغلی ماسخوتن څوک اولولي او هر طرف ته چوپ کی نو دی به په امن او امانی. نو د حیض په دوران کې داسې آیتونه چې هغه به طور وظیفه نو دغه ویل او دغه لوستل د وظیفې په نیت دا جایز وي. رونه مې وي مونځ نه کوي یا خویندې د هغې مونځ څلور مونځ کوي یو مونځ نه کوي نو دا یو ناجیز او خراب عمل دی. الله دې ته واړوي کور کې ټول استغفار شروع کړي او دغه بې نمازه په مونځ راواړوي، کور کې برکت به راشي. سادیه خور د پېښور نه پروګرام ستاینه کوي، ډېره مننه. زه سلیمان شاه په خپله باندې عموم تاسو به زړه کې وي یو سوال راغلی چې دی ولې تیر پروګرام کې نو
تقریبا لس ورځو داسې زما مری خراب شوی او مریغه تکلیف او زخم دومره زیات شوی چې ما په خپل باندې مونږم نشو کولی. زما आवाज بالکل خکته شوی غیب شوی او ډیر زیات خکته आवाज مې چې لکه خپل ضرورت لپاره ما څه خبره نشو کولی یا په اشاره یا ډیر نږدې برا سره سکون ما به خبره وکړې شو. نو مری کې تکلیف او ناغي په جتیر پروګرام کې رانلم او شاید چې ننم تاسو محسوسوي زما مری هغه څه نه ده چې څنګه مخ کې وانه اوس هم تاسو نه د دعا درخواست کوم. ما ته مخامخ زما قابل قدر جناب سلمان شاه صاحب زما رور دی هغه تم دعاګانې وکي الله پاک دې هر قسمه خوشحالي خیر او برکت ټول لور کی الٰه العالمین زموږ د دنیا او د آخرت خوشاله د ټولو نصیب کی. موسم ډیر زیات خراب دی ډیر تکلیف هر چاته دی. الله په موږ باندې رحم او کرم وکي باران رحمت به قدر حاجت به قدر ضرورت راوره. کم زه د باران ضرورت الله باران را تروره کم زه د باران نه د اسی یخ او واغانو ضرورت یخ او واغان راولي. یا الله زموږ په دې اوریدونکو کې ډیر پاک خلق به ویغوي چې یو ځل امین وي د هر چا دوا په قبليږي. الله د دغه پاکو خلکو امین او زمونږ امین یو ځای کې او زمونږ مشکلات حل کی زمونږ ضرورت پوره کی زمونږ کور کې خیر او برکت راوځي. د چا نیستی وی نیستی ختمه کی د چا غریبی ختمه کی څوک قرضدار قرضونه ختم کی څوک محتاج محتاجی ختمه کی خیر او برکت مونږ ټول لرا کی. دا موسم خدای سخت شوی دی الله په مونږ باندې رحم وکي. الله زمونږ بیګونه ماشومان ته وګوره زمونږ په کورونو کې زمونږ بهر چرند پرند ته وګوره الله دا بیګوناري دا بی زبانه مخلوق دی الله د دوی په خاطر په مونږ باندې رحم او کرم وکي. په اخر وخت کې په جبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خپل ور سليمان شاه لور کې اجازه دلوي الله په امان.